أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پنځمه سپاره آیات نمبر 66 دی آیات مبارک کی زجر دی چې اطاعت رسول آسان کار دی خو کوچره د دینه مشکل کار الله پاک جل شانه په تاسو باندې فرض کړی وي نو هغه په تاسو نو منلی مگر لګو کسان اصل کې د دې آیات شان نزول دادی چې کله د بشر نامی کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فیصله د پاسه لاړو په حضرت عمر رضی الله عنه باندې فیصله کوله نو حضرت عمر رضی الله عنه تور راواغستله او دغه سټي اوخو یعنی هغه بشر قتل کو او دا بشر په حقیقت کې منافق خو ځاني مسلمان ظاهر ځکه د منافق وی دیتا چې د پسړه کې د کفر وی خو په جبه باندې خپل ځان مسلمان ظاهري نو دا بشر خو په حقیقت کې منافق یعنی کافر خو ځان ظاهرا مسلمان ظاهرو نو چې کله حضرت عمر رضی الله عنه هغه قتل کو نو دا خبره مشهوره شوله نو چې کله دا خبره مشهوره شوله نو دا خبر يهود ته ور ورسېدله نو يهود بیا د مسلمانانو له پیغور ورکو چې اے مسلمانانو تاسو د خپل پیغمبر معمولی غونډه خبره نه منئ تاسو د خپل پیغمبر په فیصله باندې ناراضي کیږئ تاسو د خپل پیغمبر فیصله ته غلطه وایي حالانکه تاسو مسلمانان یې پکار دي چې تاسو د خپل پیغمبر خبره په پټو سترګو باندې منلې نو دا بشر په حقیقت کې منافق او ظاهر کې هم مسلمانو کنه نو مسلمانانو له دې بشر د وجنه يهوديانو پیغور ورکو چې مسلمانانو تاسو د خپل پیغمبر معمولی خبره اونه منله او مونږ يهود شيو يهوديانو نو مونږ د خپل پیغمبر د حضرت موسی عليه السلام په حکم باندې خپل کسانو یو بل قتل کړو خیال مکړی سوره بقره کې تیر شوی دي چې کله غي د سخی عبادت وکړو نو غیله بیا الله پاک جل شانه سزا مقرر کړله چې تاسو یو بل قتل کړئ یو بل چې کوم دې قتل کنه په یو بل باندې شروع وکړل نو 70000 کسان يهوديان چې کوم دې به قتل شو الله غي دغه توبه معاف شوله د سخی چې کوم عبادت کړو هغه ګناه وته الله پاک معاف کړل نو د يهوديان ورته وی چې زموږ مشران خو د خپل پیغمبر حضرت موسی عليه السلام په حکم باندې یو بل قتل کړو تر دې پوري چې 70000 کسانو یو بل قتل کو نو تاسو ته معمولی غونډه کې حکم راغی هغه تاسو اون منو بشرطه د بشرطه وجه ټول مسلمانانو ته پیغور ورکو چې تاسو د پیغمبر معمولی غونډه خبره اون منله په دې باندې الله پاک جل شانه دا آیاتونه نازل کړل چې ولو ان كتبنا کوچری مونږ پرس کړی وی علیهم پتاسو باندې ان قتلوا چې تاسو قتل کړی انفسکم خپل ځانونه او یخرجوا یا تاسو وباسئ تاسو اوزه من دیارکم د خپل کورونو نه ما فعلوه نو دا کار بنو کړی دوی الا قلیل منهم مگر لګو کسانو د دوی نه د خلکو بنو کړي مگر لګو کسانو بکړي مسلمانانو ته الله جل شانه ټول خلکو ته پیغام راولېګو چې کو چیرې تاسو باندې الله پاک دا حکم پرس کړو چې یو بل قتل کړي یې درته ویلو چې خپل کورونه پرېګ دی نو چا بنو کړي دا کار به تاسو نو کړي مگر لګو کسانو نه څوک مراد دي مخلصین مسلمانان چې کوم صحابه به دا حکم په پټو سترګو باندې پوره کړي خو نور چې کوم منافقانو او کوم کافرانو دغه خلکو به دا حکم نو پوره کړي الا قلیل منهم مگر لګو کسان د قلیل مستاق سوکتی صحابه کرام دي مخلصین چې کوم مخلص مسلمانان دي
او دا خبره چې کوم دی او صحابي تر ورسېدله نو هغه صحابي او فرمایل چې الله مونږ په داسې امتحان کې نه اچي، یعنی په دې امتحان کې الله مونږ نه اچي چې الله مونږ باندې یو بل قتل کی یا مونږ د کورونو نه وباسي. الله په دې امتحان کې مونږ نه اچي. نبی علیه السلام د چا دا خبر راورسوله، نبی علیه السلام او فرمایل زما داسې صحابه دي چې د هغوی د غر په شان مضبوط ایمانونه دي. او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي او چې الله مونږ ته دا حکم کړی چې تاسو یو بل قتل کوئ یا د کورونو نه ووځئ، نو لومبې به ما خپل ځان قتل کړی او بیا به ما خپل اهل بیت چې زما چې څومره خاندانو هغوی به یو بل قتل کړی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه لومبې به ما خپل ځان قتل کړی، د الله په دې حکم لومبې عمل ما کړی او بیا به زما اهل بیت او زما چې کوم خاندانو هغوی به په دې حکم باندې د الله عمل کړی. نبی علیه السلام ورته وفرمیل صدقت یا ابابکر، تا رښتیا ووایې ابوبکر. نو چې دا حکم راغلی و نو صحابه به چې کوم دی پوره کړی و، صحابه به یو بل قتل کړی و. او الا قلیل منهم، نه څوک مراد دي منافقان، چې کوم منافقان دي به خپل ځان نه قتل کړي، دي به بانې جوړې کړې وي. په جهاد کې به بانې نه جوړولې، چې کله جنگ احد کې چې کوم دی هغه چې کله مسلمانان ووتل نو منافقانو بانې جوړې نه کړې، پاتې نه شو د جهاد. دک شان بدی د قتل نه بانې جوړې کړې وي. نو الله وی اچھا به دا حکم نو پړګ الا قلیل منهم، مگر لګو کسانو به پوره کړو، یعنی صحابه به پوره کړو. ټول خلک ډیر دي، کافرانو او منافقانو دا ټول مذهبونو والا چې رايوځي شي دا ډیر دي په نسبت د مسلمانانو. هغه وخت صحابه لګو کنه، نو صحابه قلیل منهم لګ د دوی نه، لګ د دوی سوق صحابه به دا حکم چې کوم دی پوره کړو او پوره کړو کنه. د قتل حکم دا به پوره کړو. او یخرجوا یا اوزه تاسو من دیارکم د خپل کورونو نه، نو تاسو باندې د خپل کور قربانی را اندام تاسو تګرانه. دا حکم مم چانو پوره کړي الا قلیل منهم، مگر لګ تاسو نه. صحابه به دا پوره کړو او صحابه پوره نه کړو. مکه مکرمه صحابه پرې نه خو د خپل کورونه پرې نه خودل، مدینه منوره ته لاړل. د فتح مکه په موقع باندې چې کله نبی علیه السلام مکه فتح کړله صحابه راغون کړل. صحابه ته وی صحابه تاسو کم کورونه اله کم ازمکه اله هغه ځمکې اخلی چې کوم ستاسو پرېښې وي د کافرانو ته د الله دپاره، زما د محبت د وجې د الله د محبت د وجې تاسو خپل ځمکې خپل کورونه خپل جایدادونه پرېښي وو مکه مکرمه کې او مدینې منورې ته مو هجرت کړی. نبی علیه السلام چې کله هجرت کو په لاره باندې بتلو په شا به بیت الله شریف ته کتل او جړل به وي زړه مې درنه نه کېږي، خدا خلک مې درکې نه پرېږدي، دا ظالمان مې درکې نه پرېږدي. څومره په سخته باندې هجرت کړ. نو صحابه چې کله فتح مکه وشوله الله جل جلاله مسلمانانو له فتح او کامیابی ورکړله، مکه فتح کړله. نو صحابه نبی علیه السلام راغونډ کړل، ورته وی صحابه تاسو چې کوم ځمکې د الله دپاره پرېښي دي، تاسو خپل کورونه خپل جایدادونه خپل ځمکې د الله دپاره پرېښي دي، هغه ځمکې اخلی او که نه دا اوس چې کومې نوې ځمکې زمونږ چې کوم دی په مال غنیمت کې راغللې دا دله درکو. صحابه ول عجیبه جواب ورکړی و، د الله پیغمبره نه درنه زړې ځمکې اخلو چې کومې مونږ پرېښي دي، نه درنه نوې ځمکې اخلو، مونږ به درنه په حوض کوثر باندې خپل حصه وایي. په حوض کوثر چې ته کله جامونه تقسیمې د اوبو نو په هغه وخت کې مونږ ستانه خپل حصه اخلو، دنیا کې درنه نه زړې ځمکې اخلو نه درنه نوې ځمکې اخلو. نو صحابه خپل کورونه پرېښي وو، دا چې کوم دی په حقیقت سره او پرانو سترګو سره خلکو ته ثابته کړی چې صحابه خپل کورونه خپل بچي هر څه پرېښي د الله دپاره. نو الله فرمایي ولو انا كتبنا او چې مونږ فرض کړی وي علیهم په تاسو باندې ان اقتلوا چې تاسو قتل کړئ انفسکم خپل ځانونه، څنګه چې په یهودیانو باندې فرض شوي، او یخرجوا یا تاسو اوځئ من دیارکم د خپلو کورونو نه، ما فعلوه نو دوی به نو کړی دا کار، نه به کورونه پرېښي نه به خپل ځان چې کوم دی قتل کړی، الا قلیل منهم مگر لږ د دویونه، یعنی د دین لږو کسانو به دا کار کړی. هغه لږو نه مراد صحابه مخلصین مسلمانان دي چې دوی به دا کار کړی، منافقانو کافرانو به دا کار نه وکړو. ولو انهم کو چېرې دوی فعلو دا کار کړی ما ولو انهم فعلو کو چېرې دوی کړی ما هغه کار یوعظونه چې نصیحت کولی شي دوی ته به په دې باندې، یعنی دوی د پیغمبر حکم منلی و اطاعت منلی و، د بشر چې کوم دی د پیغمبر په فیصله دی چې کوم دی منلی وه، نو لکان خیرا لهم نو دا به ډېره غوره وه د دوی دپاره،
دا به دې دپاره ډېره غوره وه واشد تثبیتا او دا به ډېره مضبوطه خبره وه دا به ډېره مضبوطه خبره وه د دوی دپاره یعنی دا د پیغمبر حکم منل دا به چې کوم دی د دې دپاره ډېر د آخرت په اعتبار سره د دنیا په اعتبار سره دا به دې دپاره چې کوم دی ډېره دې کې اطاعت طرف ته ترغیب دی چې تاسو د پیغمبر اطاعت وکړئ نو که چېرې تاسو د پیغمبر اطاعت کړی وي نو لکان خیرا لهم دا به ستاسو دپاره ډېره غوره وه واشد تثبیتا او دا به ستاسو دپاره ډېره مضبوطه وه یعنې دا خبر دا اطاعت کول به ستاسو د ایمان د مضبوطیا سبب ستاسو د ایمان د مضبوطیا سبب به او دا به ستاسو دپاره د خیر او د بقای خیر سبب چې د پیغمبر اطاعت مو کړی وي وَإِذَنْ او په دغه وخت کې به خامخا وَإِذَنْ لَآتَيْنَاهُمْ او په دغه وخت کې به خامخا مونږ ورکړي وو دوی ته من لدنا د خپل طرف نه اجرا عظیما لوی اجر الله وی چې د دې چې کله د پیغمبر اطاعت کړی وي نو په دغه ټیم کې به دې خلکو ته مونږ ډېر لوی اجر ورکړي اجر عظیم ما وعده په الله پاک کړی ده څوک د پیغمبر اطاعت کوي نو الله وی زه به اجر عظیم ورکړم لوی اجر نو چې الله ورته لوی ویلي د هغې څه اندازه انسان نشي لګولی ولهدیناهم او موږ به روان کړي دوی لره صراطا مستقیما په نیغه لار باندې یعنې د هدایت په لار باندې به دوی موږ مضبوط کړي خو دوی د پیغمبر خبره منلې وي د هدایت چې کومه لار ده د هدایت موږ دوه تعریفونه کړي یو اراءة الطریق یو ایصال الی المطلوب اراءة الطریق ویل شي په لاره باندې روانېدو ته یو سړی مثال په تور ته زمونږ نه تپوسو کې د ناوګۍ هسپتال کم ځای دی مونږ ورته وایو په دې روډ باندې نیغ روان یا او چې بره سټورونه به درشي سټورونه د دې طرف ته وګوره ګیټ دی دغه هسپتال دی دې ته ویل شي اراءة الطریق صرف لاره ښودل صرف لاره ښودل نو دې ته ویل شي اراءة الطریق دې کې کیدای شي دا کس خطا شي په بره باندې لړ شي کنګوې ته ورسي دې کې د خطای امکان شته دی یو دی ایصال الی المطلوب یو کس خپل منزل مقصود ته رسول یو سړی مونږ ته وي ما ته د ناوګۍ هسپتال وښی د ناوګۍ هسپتال کم ځای دی مونږ ځان سره په موټر سایکل باندې یا سایکل باندې یا ګاډي کې کینو او نیغ چې کوم دی د ناوګۍ هسپتال کې دننه کوز کو چې د ناوګۍ هسپتال دی نو په دې کې انسان نشي خطا کېدلی نو دا دوه قسمه تعریفونه دي یو ایصال الی المطلوب دی یو اراءة الطریق دی یو هدایت دا دی چې ته په لاره باندې روانې خو پته نه لګي چې ته به چې کوم دی په دې هدایت باندې پاتې شي او که نه اخر کې د ایمان چې ته سلب نشي ایصال الی المطلوب دا دی چې ته په هدایت باندې کلک پاتې شي تا ته مرګ په ایمان سره راشي نو الله فرمایي چې ولهدیناهم او موږ به خامخا روان کړي دوی لره دی به موږ مضبوط کړي دوی لره صراطا مستقیمه په دې نیغه لار باندې یعنی د ایمان په دې لار باندې به دوی موږ مضبوط کړي کو دي چې د پیغمبر خبره منلې ولو ان كتبنا کوچری مونږ فرض کړی وي علیهم په دوی باندې ان قتلوا چې تاسو قتل کړئ انفسکم خپل ځانونه او یخرجوا یا تاسو اوزه من دیارکم د خپل کورونو نه کو دا حکم مو در باندې فرض کړی وي چې تاسو تر پیغمبر په جبه دا حکم الله کړی وي چې دا یو بل قتل کوي یا خپل کورونه پرې د هجرت وکړي بیا به څنګه چلو ما فعلوه دوی به نو کړی دا کار الا قلیل منهم مگر لګو کسانو د دوی نه به دا کار کړی وو چې هغه صحابه دي ولو انهم فعلوا ولو انهم او گجری بېشکه دوی فعلوا کړی وي ما هغه کار یوعدون چې نصیحت کولی شي دوی ته به په هغې باندې لکان خیرا لهم نو دا به ډېره غوره وه د دوی دپاره و اشد تثبیتا او دا به ډېره مضبوطه خبره وه او دا به ډېره چې کوم دی مضبوطه خبره وه د دوی د ایمان دپاره یعنې دا به ډېر مضبوط سبب د دوی د ایمان د مضبوطیا دپاره وإذا لآتیناهم او په دغه وخت کې به خامخا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ او په دغه وخت کې به خامخا مونږ ورکړي دوی ته من لدنا د خپل طرف نه اجرا عظیما لوی اجر ولهدیناهم او مونږ به خامخا روان کړي دوی لره صراطا مستقیما مونږ به خامخا مضبوط کړي دوی لره صراطا مستقیما په نیغه لاره باندې چې هغه د هدایت لار ده
ولو انا كتبنا کوچری مونږ فرض کړی وی علیهم پدوی باندې ان قتلوا چې تاسو قتل کوي انفسکم مخبل ځانونه او یخرجوا یا اوزه من دیارکم د خپل کورونو نه ما فعلوه نو دوی بنو کړی دا کار الا قلیل منهم مگر لګو کسانو د دوی نه بکړیو دا کار چې هغه صحابه دي مخلص مسلمانان دي ولو انهم فعلوا کوچره بشک دوی کړي وي ما هغه کار یوعدون چې نصیحت کول شي دوی ته به باغې باندې لکان خیر لهم نو دا به ډیر غوړه او د دوی د پاره واشد تثبیت او دا به ډیر مضبوط او دا به ډیر سخت مضبوط د دوی د پاره یعنی دا به د دې د ایمان د مضبوطیا سبب و اذن لاتیناهم او په دغه وخت کې به خامخا مونږ ورکړي دوی لمن لدن د خپل طرف نه اجرا عظیما لوی اجر ولهدیناهم او مونږ به خامخا روان کړي دوی لره ولهدیناهم او مونږ به خامخا خودلی دوی ته ولهدیناهم او مونږ به خامخا مضبوط کړي دوی لره صراط مستقیما پنی غلار باندې سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك